سورہ صافات آیت نمبر 149 رکوع نمبر 9 صفحہ نمبر 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون صدق الله العظيم سورة صافات آیت نمبر 149 نهم رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 32 پدی آیتونو کی کتا سول یاد شي ما قبل مونږ تقریبا د او انبیاء کرام ذکر وکړو او د دې انبیاء کرام د واقعاتو د ذکر کولو مقصد دا دی چې دا ټول انبیاء کرام د الله تعالی د ذات محتاج دي او د الله تعالی ذات کم دی دا کل دی الله د محتاج نه دی نو چې انبیاء کرام هم د الله تعالی محتاج دي نو انسان اور بنده به هم د الله تعالی بسویه محتاج وي د الله تعالی سره چې کم دی شریک د ایسو کم نشته دی اوس په دې آیاتونو کې په بعض خبرو باندې رد دی رد پکې دا دی چې په دنیا کې مختلف خلک تیر شوي دي او د الله تعالی سره انتهایی ظلم کړی دی بعض خلکو چې کم دی د الله تعالی ته چې کم دی زوی ثابت کړو وی عزیر علیہ السلام دا د الله زوی دی ځنې خلکو دا خبره وکړه وی عیسی علیہ السلام دا د الله زوی دی او د مکی مکرمه چې کم کافرانو مشرکانو اغي د الله سره ظلم دا وکړو وی دا فرشتي چې کم وی دا د الله تعالی لوریانی دي وی فرشتي دا د چا لوریانی دي د الله تعالی نو الله رب العزت چې کم دی پاغي باندې رد کړي عورت پر پدا سے طریقے سره کوي نبی رسول الله والسلام تعالی فرمایي د اې د الله پیغمبره وجدي خلق نه کم دې ته دلیل او غواړه کتا سوای چې دا فرشتي د الله تعالی لوریان دي نو کم ټیم کې چې دا فرشتي الله تعالی پیدا کولې نو آیت سره پاغه ټیم کې څه دلیل وو تاسو پاغه ټیم کې چې کم دې موجود وي کتا سره دلیل شته او تاسو سره فتوا شته دي نو مونږ ته حاضر کې نو دې د کوم دی ویل کیږي نقلی دلیل او یو د عقلی دلیل عقل هم په دې خبره باندې کم دی مجبور دی چې د الله رب العزت د پر لوریانی نشته دی زکه د لوریانی د چاوي او زامن د چاوي چې هغه په خپل بوډاپه کې محتاج کیږي ویره زما دی بچي وي نو په الله باندې چې کم دی عقل هم دا وي چې په الله باندې بوډاپه ناراضي الله رب العزت ذات چې څنګه وو او قشانته دی نو الله رب العزت باندې محتاجی ناراضي چې محتاجی په نشته دی نو بچی مت نشته دی نو دغه مشرکانو سره نه عقلی دلیل شته دی او نه سره نقلی دلیل شته دی نو په دې آیتونو کې د دې ذکر دی فاستفتهم پستپوسکړه نبی له صلوات و سلام تلدي مشرکان هنا علی ربک البنات ایستا رب د پار لونه دي ولهم البنون او د دوی د پار غنی د مشرکانو د پار البنون زامن دي ام خلقنا الملائکه یا موږ پیدا کړی دي فرشتي اناثا خزي وهم شاهدون او دوی گواهو موږ ته کم دی دلیل راکې چې کم دی کې وی الله وی چې دا فرشتي ما پیدا کول او تاسو وی چې دا فرشتي مؤنث دي موږ ته دلیل تاسو وروړي د دې وجه حدیث کې راځي د فرشتو متعلق دا خبره و یاد ساتو نبی له صلوات و سلام فرمای چې دا فرشتي چې کم دی دا د نور نه پیدا شوی دي خدا په ذهن کې یاد ساتو یو د الله تعالی نور دی نو دا د الله تعالی د هغه نور نه ګورې نه دی پیدا بس نور چې کم دی یو عام مخلوق ته او د هغه نور نه چې کم دی الله تعالی فرشتي پیدا کړی دي دا روایت بیان ساتو فرشتي رسنه پیدا شوی دي د نور نه نمبر 1
دویمه خبره په فرشتو کې دا ده چې په فرشتو کې نر او ماده نشته دی لکه څنګه چې عام مخلوقاتو کې دي چې دا مذکر دی او دا به کې مؤنث دی نو په فرشتو کې دویمه مسله او دویمه خبره دا شوله چې په دې کې نر او ماده نشته دی او په فرشتو کې دریمه خبره به دا یاد ساتو چې د فرشتو چې کم دی خوراک نشته دی کومه تاسو څنګه خوراک کو داسې خوراک د فرشتو نشته دی البته فرشتي چې کله اوږي کیږي نو د دې خوراک چې کم دی د الله تعالی تسبیح ده بس دا درې خبرې د فرشتو متعلق به یاد ساتو نمبر 1 دا چې فرشتي دا د سره پیدا شوي دي د نور نه دویمه خبره پکې دا ده چې فرشتو کې نر او ماده نشته دی او دریمه خبره پدې کې دا ده چې فرشتي خوراک نه کوي البته چې کله وته اولګيږي نو بیا د دې خوراک څه شي دی د الله تعالی تسبیح نه مراد د الله تعالی عبادت سبحان الله الحمدلله الله اکبر د تسبیحات دې د وجه کوم خلق دا وی چې په فرشتو کې ماده هم شته او نر هم شته نو علما فرمایي چې دا به ګوره کافران دی ذخیرۃ الجنان فی فهم الکلام کې حضرت سرفراز خان صفدر سے صفات کم دی دا لیکلی دی چې دا فرشتو متعلق دا غدری خبر یاد ساتل پکار دي نمبر 1 دا چې دا د نور نه پیدا شوی دویم دا پدې کې نر او ماده نشته دي او دریم د فرشتو خوراک هغه څه شي دی یا تسبیح ده نو کافرانو ولا خبره کوله دا دویمه چې دا فرشتي چې کوم دي تاسو شي دي دا مؤنث دي تاسو شي دي مؤنث دي الله وی چې پدې کې مذکر او مؤنث نشته دي الا انهم وورا بشک دوی من افکهم لخپل دروغ وینا ده لا یقولون تدی وای ولد الله چې اولاد الله تعالی وانهم او بشک دوی لکاذبون دروغ جندي اصطفى البنات اي خو کړی دي لوريان على البنين پزامنو باندې مالکم کیف تحکمون پس تاسو شوی دي کیف تحکمون چې څنګه تاسو فیصله کوي افلا تذکرون پس آیات تاسو غور نه کوي ام لکم سلطان مبین آیات تاسو سره دلیل دی ښکارا فاتو بکتابکم پس وروړي خپل کتاب خپل ان كنتم صادقين کچریه تاسو ریختونو واخر دعوانا الحمد لله رب